السلام علیکم. نن به ان شاء الله شپږم نمبر یونټ شروع کوو او پای کې به لومبني ایکسرسایز کوو. خو د هغې نه مخکې یو څو پوینټس دي، یو څو خبرې دي چې پای باندې ځان پوهه کول او هغه یاد ساتل ضروري دي. ځکه که په دې خبر باندې ته پوهیې او دا خبرې تا ته یاد دي، دا ټول ایکسرسایز دا تا ته اسان دی د دې حل کول. که په دې باندې هر قسمه کویسچن، هر قسمه MCQ راځي، نو دا یې حل کول به ان شاء الله تا ته انتهایی اسان وي. د شپږم نمبر یونټ دی د یونټري میتھډ په باره کې. یونټري میتھډ، نو اول ته په یونټري میتھډ باندې ځان پوهه کا چې یونټري میتھډ څه ته وایي. د یونټري مطلب دی یونټ، او د یونټ مطلب دی 1 یعنی یو، او میتھډ وی طریقې ته. نو که ته د دې لفظي معنی ته وګورې، نو د دې مطلب شو یو واله طریقه. یو واله طریقه مطلب ده چې داسې طریقه چې د هغې په مدد سره ته د یو سیز قیمت، د یو سیز ویلیو معلوم کړي، او د هغې په مدد سره بیا ته د ګڼو سیزونو ویلیو، د هغې هغه قیمت، د هغې هغه قیمتونه معلومولی شي. نو دې ته ویلی شي یونټري میتھډ. دا په ساده پښتو کې دی ډیفینیشن شو، دی تعریف شو. ساده پښتو کې مې هو په تعریف باندې پوه کړي، خو ستا په کتاب کې دی چې کوم تعریف لیکلی شوی دی، هغې کې لیکلی دي چې یوزینګ یونټري میتھډ. د یونټري میتھډ دا طریقه چې کله مونږ استعمالو، وی فایند آوټ، مونږ معلومو د ویلیو آف 1 یونټ، د یو یونټ قیمت، د یو سیز قیمت هغه مونږ معلوم کو، فایند آوټ کو، اینڈ یوز اٹ، او بیا دا استعمالو ټو فایند چې معلوم کو د ویلیو آف ملټیپل یونټس، د ګڼو یونټس، د ګڼو سیزونو قیمتونه هغه بیا مونږه د دې په مدد سره معلومو. د څه په مدد سره؟ د یو سیز قیمت معلوم کو، او د هغې په مدد سره د ګڼو سیزونو بیا قیمت او د هغې هغه ویلیوز هغه مونږه معلومو. نو دا چې کوم دی یونټري میتھډ دی، دا د یونټري میتھډ استعمال دی. امید لرم چې انشاءالله د یونټري میتھډ په کنسپټ باندې به 100% پوه شوي. اوس ورپسې دا یاد ساته چې کله هم مونږه یونټري میتھډ استعمالو، نو دوه عملونه، دوه اپریشنز مونږه کو. یو دی ملټیپلیکیشن یعنی ضرب، او دویم دی ډیویژن یعنی تقسیم. اوس په دې باندې ځان پوه کا چې ملټیپلیکیشن به کله استعمالې. نو ګوره، نمبر 1 دی when the value of one item is known. کله چې مونږ ته د یو سیز قیمت معلومي، the value of many items of the same kind can be found by multiplication. نو د ګڼو سیزونو، د ګڼو آیټمو د هغې هغه ویلیو، د هغې هغه قیمت هغه مونږ معلومولی شو چې کله هغه یو شانتي. د څه په مدد سره؟ د ملټیپلیکیشن، د ضرب په مدد سره. په خبره باندې پوه شوي؟ ګوره چې کله مونږ ته د یو سیز قیمت معلومي، د یو آیټم، او هغه شانتي بلا شي نور آیټمز یي، ګڼ آیټمز یي، او د هغې قیمت مونږ معلومو، نو د څه په ذریعه معلومو؟ د ملټیپلیکیشن، د ضرب په ذریعه معلومو، چې مونږ ته پته چې د یو سیز قیمت دا دی. ټیک شو؟ نو هغه قیمت کې د هغه آیټمز تعداد له ضرب ورکو، او د هغې قیمت معلومو. لکه مثال به دا ولم چې زه تا ته وایم چې د 5م د میتھس د کتاب قیمت چې کوم دی هغه 200 دی. فرض کو د 5م د میتھس د کتاب قیمت، د یو کتاب قیمت، د یو آیټم هغه 200 دی. نو د 5 کتابونو، د 5 بکسو د میتھس د بکسو د کتابونو قیمت به څومره شي؟ نو اوس دلته به څه کې؟ ضرب عمل به کې. ټوټل کتابونه څو دي؟ 5 دي، او د یو قیمت مونږ ته معلوم دی چې هغه 200 دی. نو د 5 له به مونږه پرې 200 کې ضرب ورکو، نو مونږ سره د ګڼ کتابونو، د ګڼ آیټمز هغه قیمت به معلوم شي. نو د دې لومبني پوینټ دا مطلب دی. امید لرم چې انشاءالله 100% به پوه شوي. دویم نمبر خبره دا یاد ساته when the value of many items of the same kind is known. چې کله یو قسمه د ګڼو آیټمو، د ګڼو سیزونو قیمت مونږ ته معلومي، then the value of one item can be found by division. نو د یو سیز قیمت به مونږه د کم عمل په ذریعه معلومو؟ د ډیویژن، د تقسیم په مدد سره. دغه کتاب والا مثال به واخلو. اوس به زه خبره الټه کړم. د دې نه مخکې ما لومبني پوینټ کې دا وی چې یو کتاب قیمت مونږ ته معلوم دی، او د 5 هغه به معلومو. اوس به خبره الټه کو چې د 5 کتابونو قیمت مونږ ته معلوم دی.
د 5 کتابونو قیمت موږ ته معلوم دی چې د میتھس د 5م د میتھس د 5 کتابونو قیمت هغه 1000 دی 1000 دی. نو د یو میتھس کتاب قیمت به څومره شي؟ نو دا به مونږ څنګه معلومو؟ د تقسیم په ذریعه. یعنی ټوټل چې مونږ له کم قیمت راکړی دی د 5 کتابونو هغه 1000 دی، نو 1000 به په څه باندې تقسیم کو؟ په 5 باندې تقسیم کو، ځکه مونږ ته پته ده چې دا د 5 کتابونو قیمت دی. نو 1000 چې په 5 تقسیم کی نو 200 به مونږ سره د یو کتاب قیمت راشي، د یو آیټم ویلیو، د یو آیټم قیمت به معلوم شي. نو تر اوسه پورې چې کوم پوینټس باندې ته ما پوه کړې، کوم خبرو باندې ما ته پوه کړې، که دا تا ته یاد وي نو اوس چې ایکسرسایز حل کوو هغه به درته انتهایی اسان وي انشاءالله. او که په دې باندې تا ته هر قسمه کوېسچن، هر قسمه سوال یا هر قسمه MCQs راځي نو هغه به هم ته انشاءالله ښه په اسانه باندې حل کولی شي. اوس راشه د 6م یونټ لومبني ایکسرسایز ته، لومبني مشق ته. په لومبني ایکسرسایز کې لومبني کوېسچن دی د پرایس آف 1 جیومیټري باکس از RS76. د یو جیومیټري باکس چې کوم پرایس دی، قیمت دی، هغه دی RS76. RS مطلب روپیز، 76 روپۍ د یو جیومیټري باکس قیمت دی. فایند د پرایس آف 26 جیومیټري باکسز. نو د 26 جیومیټري باکسز قیمت هغه وي معلوم کا. نو چونکې د یو جیومیټري باکس قیمت مونږ ته معلوم دی او د 26 جیومیټري باکسز قیمت به مونږه معلومو، نو ځکه ما د سلوشن نه بعد لیکلی دی چې پرایس آف 26 جیومیټري باکسز از ایکول ټو، یعنی دا به اوس زه معلوموم. او طریقه یې ما ته یاد ده چې کله ما ته د یو آیټم د یو سیز قیمت معلومي او د ګڼو سیزونو قیمت معلومومه، نو زه به څه کومه؟ ضرب به کومه، ملټیپلیکیشن به کومه. د یو سیز چې کم قیمتي هغه له به په هغه تعداد کې، یعنی هغه ګڼو سیزونو کې ضرب ورکوم، نو ما سره په خپله جواب راشي چې د دومره سیزونو قیمت څومره دی. نو ځکه ما لیکلی دی 26 ضربې 76. 26 ضربې 76 د جیومیټري باکسز چې کوم تعداد دی هغې له مې ضرب ورکړی دی د یو جیومیټري باکس په قیمت کې 26 ضربې 76. نو ما سره اوس چې کوم جواب راشي دا به د 6 جیومیټري باکسزو قیمتي. نو 26 له چې ما 76 کې ضرب ورکړو نو د دې نه جواب راکړې 1976. یعنی د 26 جیومیټري باکسز چې کوم پرایس دی، کوم قیمت دی، هغه ما سره راغی RS 1976. 1976 روپیز. نو دا د لومبني کوېسچن آنسر شو، د لومبني کوېسچن جواب شو. په 3م نمبر کوېسچن کې وایي چې if the price of a popcorn pack is RS37. که چېرې د یو پاپکارن پیک چې کوم قیمت دی، پرایس دی، هغه 37 روپۍ. پاپکارن خو پیژنې که نه؟ پولې چې مونږ ورته پښتو کې وایو، چې کله مونږ دانې ورته که نه او هغه څه دانې پکې چې کوم دی پولې شي، دې ته پاپکارن وي که نه. نو وي د یو ډبي د پاپکارن د یو پیک، دا تا ته چې کوم دا پکچر درکړی شوی دا یو پیک دی فرض کو، نو د یو پیک چې کوم قیمت دی هغه دی 37 روپۍ. فایند دی پرایس آف 71 پاپکارن پیکس. نو همداسې د 71 پاپکارن پیکس د هغې قیمت به څومره وي؟ چونکې مالی د یو پاپکارن پیک قیمت راکړی دی او د 71 پیکس هغه قیمت زمانه غواړي، نو په دې وجه ما سلوشن کې لیکلی دی چې پرایس آف 71 پاپکارن پیکس از ایکول ټو 71 ضرب 37 یا 37 ضرب 71، دواړه صحیح دي. نو 71 له مې چې په 37 کې ضرب ورکړو نو ما سره جواب راغی 2627. یعنی پرایس آف 71 popcorn packs is equal to RS 2627. ورپسې 5م نمبر کوېسچن کې وایي چې د capacity of 15 identical buses is 555 passengers. د 15 یو شانتي بسونو چې کوم کیپیسټي ده، کیپیسټي مطلب چې په دې کې څومره مسافر راتلی شي، ټیک ده. نو څومره مسافر راتلی شي په 15 یو شانتي بسونو کې؟ 555 مسافر هغه راتلی شي په 15 یو شانتي بسونو کې. What will be the capacity of one bus؟
د یو بس کیپیسټي به څومره یو بس کې به څومره مسافر راځي. نو چونکې د سوال مطابق 15 بسونو کې 555 کسان ځایږي، 555 مسافر پکې ځایږي، نو یو بس کې به څومره کسان بیا راشي، یو بس کې به څومره کسان ځای شي. نو د دې سلیوشن ما څنګه کړی، که ته وګورې کیپیسټي اف ون بس، د یو بس کیپیسټي از ایکول ټو برابر ده 555 تقسیم 15، یعنی دا ټول مسافر چې کوم دي د دې دا تعداد دا به مونږه د دې بسونو په تعداد باندې مونږه تقسیم کو، د مونږ ته پته ولګي چې په یو بس کې څومره کسان رالل، څومره کسان پکې ځای شول. نو په دې وجه مونږ څه کړی دی، ډیویژن کړی دی. نو چې 555 ما تقسیم کو په 15 باندې، نو ما سره آنسر راغی، ما سره جواب راغی 37، یعنی د یو بس چې کوم کیپیسټي ده هغه ده 37، په یو بس کې 37 مسافر هغه ځایږي د دې سوال مطابق، د دې کوېسچن مطابق. په 9 نمبر کوېسچن کې وایي چې if the rent of a house for 8 months is Rs 1,45,680، که چېرې د یو کور کرایه د 8 میاشتو دپاره هغه ده 1,45,680 روپۍ، what will be the rent of the house for 1 month، نو د یو میاشتې کرایي به د دې کور څومره. اوس چونکې د سوال مطابق د 8 میاشتو کرایي مونږ ته راکړی شوې ده، معلومه ده راته، او د یو میاشت کرایي مونږه معلومو. ټیک ده، نو دا به مونږ څنګه کوو چې د 8 میاشتو کم کرایي ده هغه به په دې میاشتو باندې تقسیم کو، نو مونږ ته به پته ولګي چې د یو میاشت کرایي رینټ څومره دی. نو ځکه ما سلوشن کې لیکلی دي چې هاوس رینټ فار 1 منث از ایکول ټو 1,45,680 تقسیم 8، چې تقسیم مې وکړو نو ما سره جواب راغی 18,210، یعنی د یو میاشتې چې کوم کرایه ده رینټ دی هغه دی Rs 18,210، 18,210 روپۍ، دا د یو میاشتې کرایي شوله د دې کوېسچن مطابق، د دې سوال مطابق. نو دا موږ سره آنسر شو، دا موږ سره جواب شو. اوس دا باقي پاتې چې کوم سوالونه دي که نه، دا ستا هومورک دی، دا به ته په خپله باندې حل کړې. زه دې صرف د سوال په مطلب باندې پوه یم، سلیوشن به یې ته کړې. که چېرې ته د دې نه مخکې چې کوم دا سوالونه مونږ وکړل حل کړل، که په هغې باندې ته 100% پوه شوي، نو دا سوالونه دا بیا تاته انتهایي اسان دي، دا ستا لپاره انتهایي ایزي دي، ښه اسانه باندې حل کولی شي. نو اول د سوالونو په مطلب باندې ځان پوه کړه. 2 نمبر کوېسچن کې وایي چې if the price of one ice cream is Rs 55، که چېرې د یو آیس کریم قیمت هغه 55 روپۍ 55 روپۍ، find the price of 17 ice creams، نو د 12 آیس کریمو قیمت هغه معلوم کا. په 4 نمبر کوېسچن کې وایي چې a bag weighs 21 kg، د یو بیگ، د یو شاپر، د یو تیلې یا یو بیگ د هغې چې کوم وزن دی هغه دی 21 kg، 21 کیلوګرام. what will be the weight of 15 bags، د 15 همداسې بیګونو ویټ وزن هغه به څومره وي. په 6 نمبر کوېسچن کې وایي چې the price of 26 kg of sugar is Rs 1170، 26 کیلوګرام چې کوم چینی ده شوګر دی د هغې قیمت 1170 روپۍ دی. what will be the price of 1 kg of sugar، د یو کیلوګرام د یو کیجی شوګر قیمت به څومره وي. 8 نمبر او آخري نمبر کوېسچن کې وایي چې the cost of 35 registers is Rs 5075، د 35 رجسټرو چې کم کاست دی، کم قیمت دی، کم خرچه ده هغه 5075 روپۍ ده. find the cost of one register، د یو رجسټر چې کم خرچه ده د هغې کم قیمت دی هغه معلوم کا. اوس ته داسې کار وکړه که کتاب در سره وي نو کتاب راواله او دا سوالونه نمبر په نمبر حل کا. که کتاب در سره نه نو دا ویډیو په دغه کوېسچنز په دغه سوالونو باندې ودروه او د هغې نه دا کوېسچن حل کوه او ورپسې نیکسټ ورپسې نیکسټ، په دې طریقه باندې دا سوالونه حل کا. نو دا و د 6 نمبر یونټ لومبني ایکسرسایز. امید لرم چې په دې لومبني ایکسرسایز به 100% پوه شوي. انشاءالله ډېر ژر به ملاقات کیږي په 2 نمبر ایکسرسایز سره.
خوشحاله او آباد اوسي. د لوی الله په امان.